بسم الله الرحمن الرحیم ابو المنتهی درس نمبر 4 والکلام فإنه تعالى متكلم بكلامه الذي هو صفة أزلية له. هم دا بحث هم پدی تفصیل سره په عقیده تهاویه کې اوس زمونږ تیر دا الله جل جلاله صفات ذاتیه او فعلیه دا غي تعداد کې مونږه پرون مذهبین بیان کړو. اشعریه وی چې صفات ذاتی د خدای تعالی او دي: سمع، بصر، کلام، اراده، قدرت او کلام. څنګه کلام شو؟ سمع، بصر، سیدا او قدرت، کلام، اراده. کم یو پاتې شو؟ علم، حیات. علم او حیات وشو کنه دی او یادای او ماتوریدیان اته یادای او دغه او یو ورسره صفت التکوین راواله، صفت د تکوین راواله. دا خبره پرون تیر او درس کې بیا د صفت ذاتی او د فعلی چې کم درې د کې درې مذاهب او هغه کې د فرق چې د صفات ذاتی او د صفات فعلی په درمیان کې څه فرقونه معتزله ویل چې ورکه نفي او اثبات دواړه جاری کیږي هغه د صفات فعلیونه دي او چې نفي ورکه نه جاری کیږي هغه د صفات ذاتیونه دي. او اشعریه وسویل هغه وی چې په نفي د صفت سره هغه لزوم د نقیض راځي نو هغه کم یو دی هغه صفات فعلیونه دي او چې د نفي د صفت نه لزوم د نقیض نه راځي هغه د صفات ذاتیونه دي. وضاحت پرون مونږ کړو. او ماتوریدیانو سویلو مونږ او تاسو زمونږ امامانو ناغي دا ویلو چې د کم صفت په ضد باندې باری تعالی موصوف کېدلو دا صفات فعلیونه شو او چې د کم صفت په ضد باری تعالی نه موصوف کېدلو دا د صفات ذاتیونه شو. لکه علم دا غي ضد جهل له نو په جهل الله نه موصوف کیږي نو علم صفت ذاتی د الله تعالی شو. دا خو پرونه درس وکنه. بیا په صفات ذاتیو د الله تعالی جل جلاله کې د یو صفت بیان کړو بلکې درې صفاتونه: حیات، قدرت او علم. اوس څلورم صفت ذاتی ذکر کړي والکلام. کلام د الله تعالی په صفات ذاتیو کې ذاتی صفت دی. فإنه تعالی پس بشک الله تعالی متکلم دی. ګوره د مشتقی اطلاق تو شو کنه نو مشتقی د مشتقی اطلاق چې پچا باندې موشي متکلم د چا نه جوړ دی؟ کلام نه جوړ دی که جوړ نه دی؟ د مبدا څه د کلام ده نو چې د مشتقی اطلاق پچا کیږي هغه مبدا به د ثابتي چې الله باندې د عالم اطلاق کیږي نو د عالم مبدا علم د علم باغه ثابتي چې د حیات اطلاق پکېږي د حی نو حیات ورته ثابت دی چې د قادر اطلاق پکېږي نو قدرت ورته ثابت دی چې د متکلم اطلاق په شو چې د متکلم دی نو صفت د کلام د ثابت دی او د کلام هغه ازلی صفت دی د ذاتی صفت دی د وضاحت خپلته شو کنه. فإنه تعالی پس بشک الله تعالی متکلم دی بکلامه الذی فخپل کلام هغه سره وصفه ازلیه له چې هغه ازلی صفت دی د پاره. وکلام الله تعالی او کلام د الله تعالی کلام د الله نه سم مراد دی کلام نفسی مراد دی لفظی نه. وکلام الله تعالی کلام د خدای تعالی لا یشبه راضی کلا یشبه راضی کلا یشبه راضی. دا ما ته حسبو باب نخکاریا سمع اسمعو ما ته نخکاری دا سن راضی دا څه شی دی؟ مشابهت اشتراک کی صفت ته نه وای اشتراک کی صفت ته صفت خو خپل نه شرافت شو خرازه بستغلی شمن لا يشبه کلام الخلقی دا اللہ تعالی کلام نفسی
دا مشابه نه دی د کلام د مخلوق سره. ولې نه دی لکه نو ښکاره خبره ده. پرون درته ما ویلو چې مونږ خبرې کوو په څه باندې کوو؟ په آلاتو باندې کوو. خولې ته، جبې ته، شونډو ته، حروفو ته، اواز ته، دې ته محتاج یو. او الله تعالی د یو شي ته محتاج نه دی. هغه کلام کوي بغیر د آلینا، بغیر د صوت نه، بغیر د حروفونه. ګورا او کلام د الله تعالی مشابه نه دی د کلام د مخلوق، لانهم زکدا مخلوق يتکلمون بالآلات، دی کلام کوي په آلات سره، والحروف ودغرنګي په حروف سره کوي، والحروف. والله سبحانه وتعالى خدای تعالی جل جلاله متکلم خبر کون کې دی، کلام کون کې دی، بلا آلت و حرفنا، بغیر د آلینا او بغیر د حرفنا. والسمع او سمع شدا دام د خدای تعالی په صفات ذاتیو کې دا ذاتی صفت دی. دلته د استاسو محشی خطا شوی دی. هغه وی چې والسمع دا ولا حشیو ګوره، والسمع صفه ذاتیه له تعالی. سمع صفت ذاتی د خدای تعالی دی. علی المذاهب الثلاثه، په غدری وړ مذهبونو باندې چې د معتزله دی، د اشعریو دی او د ماتوریدیانو دی. اوس د اشعریو د پاره څه دلیل وی؟ ویل انه دا د ماتوریدیانو دی. لانه لا یوصف الله تعالی بضده، د سمع ضد څه دی؟ د اوریدو ضد څه دی؟ لکه کونواله کنه. نو الله په کونواله موصوف کیږي، نو ذاتی صفت شو کنه شو د چا د تعریف مطابق؟ د ماتوریدیانو کنه. وهو السمم چې هغه کونواله دی. ويلزم من نفيه نقيضه، او که سمع نفي کې کنه نو د سمع نقیض لازمیږي چې هغه سمم دی، کونواله دی. نو د اشعریانو په نسبت باندې ذاتی صفت شو کنه شو؟ نو موږ وایو چې دا درته چا ویلي دي؟ دلته دې خطا شوی دی. دا د درې واړو مذهبونو په اتفاق سره ذاتی صفت نه دی. منم د ماتوریدیانو په نسبت باندې خدا ذاتی صفت دی، دا غي تعریف په صادق دی. خدا کوم د اشعریو تعریف چې تاو کو دلته صادقین او غزان پوي کا په خبره باندې. د عمی او بصر او د سمم او د سمعي، د لیدو او د روندوالي، د اوریدو او د کونوالي درمیان کې تقابل د ایجاب او د سلب نه دی، بلکې پدې کې تقابل د عدم او د ملکی دی، رفع د دواړو روا ده. لکه په حق د جمادو کې راواله، په حق د جمادو کې راواله. مثلا نفي د بصر، نفي د لیدو کې ان الجمد د جماداتونه، نو د دینه هغه عمی نه لازمیږي، د دینه سن لازمیږي، عمی نه لازمیږي. دا غرانګي ک نفي د سمع او کې ان الجمادات، نو د دینه سمم نه لازمیږي. نو دا د موشی خطایی ده. په حق د ماتوریدیانو کې خو خبره مسلم ده او صحیح ده، خو د تعریف د اشعریو مطابق دا د غلطی ده. او د سره حساب چې کوم دی هغه ور سره پدیز عبید الله قنداری صاحب ډیر ښه حساب کړی دی، او دی هغه څه قران هم دی او هغه بیا د لیکلم دی چې زه د شاګردانو د یاران ما چیلنج کړی، جواب دی راته. دا تحقیق د عبید الله قنداری صاحب دی. غړ طالبان ور باندې پویږي دا وړه خو څه خاندي راخان دا ټول خدای شان لالاګان دي لالاګان. هاي ته خو پوه شو په خبره چې یو ته پوه شو ټول پیغور پوه شو. والسمع سمع چې کوم دی دا د الله تعالی ذاتی صفات دی. سمع څه ته وایي؟ صفه تتعلق بالمسموعات، دا یو صفت دی، د تعلق نسی چا سره؟ مسموعات سره. د تعلق د چا سره دی؟ مسموعات سره دی. بچی دلته یو اعتراض زده کوي ښا چې کله سمع تا ذاتی صفت کو، سمع او بصر تا ذاتی صفت کو، او دا خو بیا تاسو خو د قدم قایلی کنه موږ د الله تعالی صفات قدیم غنو کنه، صفات د باری تعالی قدیم دي کنه دي. نو چې کله سمع او بصر ته الله تعالی ته ثابت کو قدیم هم غني، نو دینه خو لازمیږي قدم د مسموعات او قدم د مبصرات، دا څه شی چې اوریدې شي او دا څه شی چې لیدلې شي دا غي قدم ته ثابت شو.
خبر باندې پیږي کنه ځکه چې سمع بدون المسموع او بصر بدون المبصر دا وجود نه لري. نو چې کله تا باری تعالی ته په ازل کې سمع ثابت کا بصر دې ثابت کا نو الته دې ور سره مسموع او مبصر دا دې ور سره ثابت کا مبصر اغلیدون کې شی دینه خو لازم شو قدم د چا د مسموعات او د مبصرات او حالان کې هغه د تاسو حادث وایي خبره باندې پیږي کنه نو جواب دا دی چې لا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات ټیک دا مون سمع او بصر ته قدیم وایو خود دې د قدم نه قدم د مسموعات او قدم د مبصرات نه لازمیږي ورسېدلې کنه ځکه دا دواړه قدیم دي خود دې تعلقات چې کوم دي کنه تعلقات نو هغه حادث دي د دې تعلقات حادث دي د سمع تعلق د مسموع سره مسموع حادث دی د دې تعلق هم حادث دی په خپل سمع هغه قدیم دی دا غرنګ د بصر تعلق د مبصر سره دا حادث دی او مبصر هم حادث دی خو بصر چې کوم دی دا قدیم دی دا ته مخ کې مې اشاره کې ویلو کستا سویات شي دلته یو بل اعتراض هم واردی او هغه اعتراض دا دی چې حواس ظاهره سودی پنځه دي سمع بصر شم ذوق او لمس لیدل اوریدل سکل دوی کول ټچ کول ورسېدل کنه نو تا خو دې پنځو حواسو کې دا دوه الله ته ثابت ک سمع او بصر دا غذاتی صفات غني دې درې نور څه ګناه کړي وا دا درې نور دی ولې نه ثابت کړي نو جواب په دې طرز ورته ورکړي لعدم ورود الشرع عليه په دې دوه باندې شرع وارد وا هو السميع البصير راغلی دی او په دغه دریو باندې شرع نه دا وارده نو چې شرع په نه دا وارده نو موږ دومره زور نه لرو چې یو شی باندې شرع نه وارده او هغه ورپسې موږ ورته الله پسې موږ د شرع تابع او پابند یو په دې شی باندې پوه شوي زرا زور پسې نور دادسي کتاب دی چې په دې کې خبرې کې نو په یو کرخه کې 3 غنټې ځان له تقریر کېږي چې لګي خدا خو الدوره ثم الدوره دی کنه او راځه دا دومره ډیر دی چې دومره دا وخت سره لګ معمولی ورټچ شي نو بیا شرقایت کې چې دا خبره درته بل مولا کوي یا زکوم بیا په پوهیږي چې را بالکل دا خپل تما زما دی وخت سره یو ډغره والی و دی خبري دسه پکې را دن نشوي واګر چې نه خطا نه او دسه یو ټنګ په لګېدل او مزه پوه شوي په خبره نو سمع چې کم دی دا د الله ذاتی صفت دی و انه تعالی بشک دا خدای تعالی سمیع الاصوات والکلمات دی اوریدون کې د اوازونو دی او د کلمو دی خو بسمعه القدیم فخپل اغه سمع قدیمی سره الذي اغه هو صفه له في الازل چې هغه ورته صفت دی د په ازل کې والبصر او بصرم د ذاتی صفت دی بصر څه وي صفه تتعلق بالمبصرات دا یو صفت دی چې تعلق چا سره لري مبصرات سره ورسېدل کړه فإنه تعالی دا خدای تعالی بصیر دی لیدون کې دی بالاشکال والانوال الالوان هغه شکلونو لرا او رنگونو لرا به بصره القدیم په خپل بصر قدیم سره الذي اغه هو صفه له في الازل چې هغه صفت دی د پاره په ازل کې والاراده او اراده هم د خدای تعالی ذاتی صفت دی خبر باندې پیږي کنه اراده د خدای تعالی ذاتی صفت دی خو د معتزله او د تعریف مطابق دا د صفات فعلیه نه دی ښه ځکه هغه څه تعریف کړو صفات ذاتی څه تعریف کړو چې هغه کې نفي نه جاری کیږي او د صفات فعلیه څه تعریف کړو ما یجری فيه نفي والاثبات نو دلته نفي اثبات په اراده کې جاری کیږي کنه یرید الله بكم اليسر اثبات جاری اراده لري خدای تعالی تاسو سره د یسر ولا یرید بكم اليسر او اراده نه لري نفیم په کې راغ اثبات هم راغ دا غي پنځ د صفات فعلیه نه جوړیږي ګوري او زمون پنځ باندې وایا د صفات ذاتیه نه جوړیږي په دې خبره باندې پوښوي کنه لکه اراده مطلقاً چواله
نو دا صفت فی الحی دا په ژوندۍ کې یو صفت دی توجب تخصیص احد المقدورین چې دا ثابتای خاص کول د دوه مقدورینو الله تعالی د ارادي تعریف د څه بدرته وکمزه چې دا یو صفت دی چې دا خاص کوي احد المقدورین لرا سحر کې تر پاسې دی ٹھیک ده سحر کې ته کټ کې پروت وي د سحر پټیم کې ستا ادریدل او ستا د کټ کې ملاس پاتې کېدل دا دواړه د الله مقدور دي کنه دي په دې دواړو الله قادر دی کنه دی چې کټ کې د ملاس پاتې کیو یاد را پاسي ستا کټ کې ملاس پاتې کېدل ستا د کټ نه را پاسېدل دا دواړه مقدور د الله دي کنه دي نو مقدورین شو کنه شو اوس د یو لپاره کې ترجیح ورکول چې تا د کټ نه خدای تعالی توفیق درکې را پاتې سې یو دسو کې مونږ ته ودرېږي دې ته وی اراده پونه شولې اوس حاشیه چارته وګوره چې دا صفت دی په حی کې توجب چې دا ثابتای تخصیص د احد المقدورین لکه استام لاست او استا ولاړه نو ته چې را پاسه ولی او تا ته ودرولې نو استاد او ادریدلو اراده خدای تعالی وکړه اراده دغه شی ته وی فی احد الاوقات بالوقوع په دې خبره باندې پوښولې کنه خدام یاد ساته چې لکه څنګه چې ګوره مخکې ما درته ویل کنه مخکې مونږ ته چرته خبر وکړه کلام کې موکا چې کلام د علم نه غیر دی او د ارادې نه غیر دی التم دا خبر وکړه کنه عقیده تهاویه کې دلته اراده چې کم دی نو ګوره دلته ارادي باره کې دا یاد ساته چې دا د قدرت نه غیر شی دی اراده د قدرت نه غیر شی دی قدرت ځان ته د باری تعالی صفت دی اراده عین قدرت نه دی ګوره او ګوره ته موشلی کلم دی مع استواء النسبة القدرة إلى الكل ومع كون العلم مطابقا سيورت لكلي مع الوقوع خذا غور ورتا فإنه تعالى بس بشك دا خدای تعالی مرید اراده کوونکی دی به ارادته القدیمه په خپل قدیم اراده سره ما کان تعمد ښه کان تعمد شي یو کان ناقصه دی یو کان تعمد کان تعمه په معنا د وجد سره راځي وجد پیدا کول سره راځي الله تعالی اراده کوون کې دی په ارادي په خوانه سره ما کان د هغه څه چې هغه وجده چې پیدا شوی دی و ما یکون او د هغه څه چې هغه مستقبل کې پیدا کیږي نو الله ګوره د الله اراده مؤثر فی الخلق ده کنه نو کان تعمد چې څه پیدا شوی دی او څه پیدا کیږي الله دغه ټول اراده کوون کې دی که خیر مخ کې پیدا شوی دی که شر مخ کې پیدا شوی دی او که خیر او شر رستو پیدا کیږي نو مرید څوک دی اراده کوون کې الله نو الله پیدا کوون کې ذات دی په تبلیغی جماعت ولا باندې بیا را دی بلیغ راغو او کاش کې هغه پوی دی نه پویږي کنه جهل ډیر دی غټ شیخ الحدیث وی غم د جهان جاهلی کانه تامه باندې نه پویږي او دا خبره عبید الله کنداری خو فنون ګرولې دي کنه په کافیه داغه حاشیه شتا په سولم شتا په غټ غټ کتابونو شتا مشهور شیخ دی هغه پوی سړی دی په هر فن کې هغه وی چې دا کانه تامه ده علم کلام ولا وی دا کانه تامه ده دا په معنا د وجده دا پیدا کول معنا مراد ده امام سی بوئی چې د مراد ده د الله تعالی اراده موصله فی الخلق ده فی الکسب نه ده الله پیدا کول والا ده کول والا نه ده او نن سبا د امبولیان ودا د احناف وی غټ شیخ الحدیث ده او ښکاری نه گینه لکه دوم روګده چې پنسین امراوتی ده اباطینی لکه یادو خبر باندې پیږي دا زناور دی خدای والی دی فلا یکونو پس نه پیدا کیږي فی دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې شیء یوشیز او ریوندیان سو نه کیږي نه کیږي او عبد الله سے وې نه پیدا کیږي نه پیدا کیږي په دنیا کې په آخرت کې شیء یوشیز صغیرا او کبیرا کوړو کې ویو کا غټ وی قلیلا او کثیرا کلګ ویو کا ډیر وی خیرا او شرا کا خیر او کا شری کا نفع او کا ضرری کا فوز او خسرا کا کامیابی او کا تاوانی کا زیادتی او نقصان یا کا کمی وی الا برادت الله دا هر څه د الله په ارادي پیدا کیږي نو د هر څه پیدا کوونکی ذات الله دی او دی کېدلو کول دیل دی کافرانو زور ور کړی په علم کلام نه پوهیږي دا کافران و مشیته دا ټول الله په مشیت کېږي د اراده نه پس دا مشیت ولې وروړو شارحین وی دا دې ته اشاره کوي چې په حق د الله کې اراده او مشیت یو معنی لري د بنده اراده او مشیت فرق لري هدايه نکاح کې بتا ترش او په حق د الله کې اراده او مشیت شی واحد دی ورسېدل کنه
فما شاء الله تعالی پس هغه چې الله تعالی دغه اراده کړی وی کانا هغه پیدا کیږي ریوندیان سو هغه کیږي پیدا کیږي وما لم یشاء او الله تعالی چې د صد پیدا کول اراده نه کړي لم یکن هغه نه پیدا کیږي نو الله نه د پیدا کېدو یقین هغه خالق دی پیدا کول کوي کول نه کوي کول د انسانان کې لګیا دي وان الله تعالی بشک الله تعالی فعال مبالغی صيغه ده امام رازی معنی کوي خلاق پیدا کون کې دی لما یرید دا غسو چې د اراده لري چې د سې اراده لري هغه پیدا کوي دا غي ډیر پیدا کون کې دی اورد صيغه المبالغه نن ناکد بروي دا صيغه د مبالغه روړه اولی اقتباسا من الايه د نقل کړي د آیتنا او اشاره ده الی کثرت تعلق فعله چې د خلق د دې تعلق ډیر دی بكل ما یریدو د هر یو سره تعلق نسی که خیر دی او که شر دی خیر هم دی پیدا کوي شر هم دی پیدا کوي او خیر هم ډیر زیات دی او شر هم ډیر زیات دی نو دغه وجه نه د مبالغه سی غیرونه چې په کثرت باندې دلالت کوي پوهنشته په خبره باندې دریویا ډلې به جوړیږي امت کې دواویا پکې ډیر دي کنه دي الله پیدا کړی دي کنه دا غرنګ تل زر قام مخلوق راواله دا څومره ډیر دی الله پیدا کړی دی نو ځکه فعال لما یرید خلاق لما یرید چې د څه اراده لري دا غي ډیر پیدا کوونکی ذات دی خجی لارادته و مشیته د وجه د خپل اراده او د مشیت نه ولا موقب لحکمه نشترستو کوونکی حکم د الله لره ومن صفاته الذاتیه نور دیم ستړي دی ښه صفات ذاتیه یو څو درته ذکر کم درته ذکر کاله کا حیات قدرت علم کلام سمع بصر اراده خبر باندې پیږي کنه نور درته وستړي درته وی اشاره کې درته وایم بس وی ومن صفاته الذاتیه او د ذاتی صفاتونه سومدیت هم دي چې دې بنیاز دي اچا ته محتاج نه دي ورسېدل کنه چې هغه موقوف نه دي ظهور د وجود ده په وجود د مخلوق باندې یا صمد دی او احدیت ده د صفات ذاتیونه دي او عظمت او کبریا ده عظمت او کبریا دواړه یو شی دي مو د کېګه طالبہ عظمت او کبریا ده و غیره او د غرنګ نور امراواله د صفات ذاتیونه دي و اما صفات الفعلیه تو هر کی صفات فعلیه دي فتخلیق دا ټول مصادر دي او د مصدر د فارسی معنی کې اخر کې سره راځي دال او نون پیدا کردن پیدا کول د صفت فعلیه د صفات فعلیونه د صفت فعلی دي او ترزیق او رزق دادن رزق ورکول والانشاء نو پیدا کردن نو پیدا کول والایجاد والابداع والصنع دا ټول یو معنی ورکي انشاء ایجاد ابداع دا متقارب المعنی دي خبر باندې پیږي کنه او غرض د دې د ایراد نس دي دا الفاظ چروړه دي غرض څه دی لکه د دې غرض دا دی چې ګوره د دې د مشتقاتو اطلاق په الله باندې صحیح دی دا الفاظ ولې وروړه چې د دې الفاظونو کوم مشتقات جوړ شوي دي دا غي اطلاق په الله صحیح دی لکه ګوره تخلیق د تخلیق مشتق څه دی خالق الله خالق ویل شي د ترزیق مشتق څه دی لکه رازق ورته ویل شي د انشاء مشتق څه دی منشئو الحمد لله منشئ الخلق من عدم ورسېدل کنه دې اطلاق په صحیح دی ایجاد د ایجاد مشتق څه دی موجد الله موجد دی الله موجد او ابداع دا غي څه معنی ده لکه مبدع المحيي المميت ویل شي کنه لکه المنبت المنمي او دا غرنګ المصور وغيرها وغير ذلك دا غرنګ نور راواله د صفات او د فعلنا كالاحياء والاماته والانبات والانماء والتصوير وغيرها او دا غرنګ نور امراواله والتخليق والايجاد والصنع دا غدري واړه بمانه واحد په یو معنی باندې دي دا یو معنی څه ده د درې واړو معنی دا وهو کتاب ته ګوريګا وهو ځان لوالي کني وی کنه اصل په ناس ته خدا نه یادېږي چې زناسته یو اوري اسمره هم درسونه دي دا ریکارډو کوي دا ولي کوي بیا به سبا چا سره باس راغلی بیا مونږ بمړیو اشیخ صاحب خبره مونږ به کبه نه را پاسې دین شو تاسو په دې پويږئ نه او ورته دا پیشکې او د ځونه به تغرانی ولي ته باندې پويږي
رازا هغه یو معنی دا ده وهو احداث الشی دا پیدا کول د یو شی بعد ان لم یکن پس دا غینه چې دا شی نو پیدا کو سوان برابر خبره ده کان علی مثال سابق او لا کمخ کی ډیزاین او ماغه نمونه موجوده ویو کنه وی او چې نیو ته پیدا کې دغه تسوی ایجاد او تخلیق او صنع دغه ته وی یو ابداع ده ابداع بیا غی ته وی چې مخ کې نه ډیزاین نه نمونه وی نه شکلی او اول کرته ته هم د څه پیدا کی دغه ته ابداع وی والابداع ابداع احداث الشیء پیدا کول دی وشي دی بعد ان لم یکن پس داغینا چې نو تا پیدا کو لا علی مثال سابق خو نه پاغه مخ کې مثال او ډیزاین او نمونه باندې مخ کې ډیزاین او نمونه نه وی داغینا بغیر هم ته نیو پیدا کې دغه ته ابداع وی بدیع السماوات والارض په اول کرت بغیر د ډیزاین نه بغیر د نمونه نه ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی د اسمان نقشه کو چانو ور کړه خدای له چاند سه جوړا کا او نسې ډیزاین او نسو دغه ته بدیع وای او دغه ته ابداع وای ورسې دی په خبره او ترزیق ستوي احداث رزق الشی پیدا کول د رزق د شی وتمکینه من الانتفاع به او بیا دغه شی قادر کول اغله قدرت ور کول په نفع غستو د رزق نه دغه توي ترزیق چې یو شی ته رزق پیدا کی او هغه شی ته قدرت هم ورکی چې دې نفع والی د رزق نه ورسېدلی دغه توي ترزیق لم یزل د پخوانه ولا یزال تر همیش بوي باسمائه یاد شوی په نومونو خپل سره او صفاته په صفاتونو خپل سره یعنی غرض د ماتین دا ان الله تعالی چې بشک الله تعالی مع صفاته سره د خپل صفاتو او اسمائه سره د خپل اسماء كلها چې دا ټول صفات او ټول اسماء د دراواله ازلی الله سره د خپل ټول صفات او د اسماء ازلی دي ازلی سمانا لا بدايه له بدايه اول نشته دي و ابدی ابدی دي لا نهایت له نهایه ورته نشته دي لم يحدث نوې نه دي پیدا شوی له دلرا اسمنا یو اسم ولا صفه او نه یو صفته رد پچا راغو په معتزله راغو په جهمیه راغو هغه د صفات او د ازلیت نفي کوي کنه کې د صفات او ازلی د باری تعالی نافین دي کنه دي لانه ذکر شان داده لو حدث له صفتنا کچرته نه پیدا شیدت یو صفته من صفاته د صفات د دنا او زالت یا زائل شي ولوي شي انه د دنه یو صفت لکانا نو شو خدای تعالی قبل حدوث تلک صفته مخکې د پیدا کېدو د دغه صفت نه و بعد زوالها او پس د لری کېدو د دغه صفت نه شو خدای تعالی ناقص معاذ الله وهو او دا ناقص واله د خدای تعالی محال دا ممکن نه دی نو چې محال شو نو فثبت نو خبره ثابت شو چې انه خدای تعالی لم يحدث له صفه ولا اسم نوې نه دی پیدا شوی يحدث ویل شلم يحدث نوې نه دی پیدا کړی شوی د یو صفت او نه اسم لان من كان له علم في الازل ځکه چې چاته په ازل کې علم ثابتي لکه خدای تعالی ته ثابت دی لکان عالما في الازل ناغب ازل کې عالمي چاته چې ازل کې قدرت ثابت دی اب ازل کې قادر وي چاته چې ازل کې سمع ثابت ده هغه به ازل کې سميع وي چاته چې ازل کې بصر ثابت دی ازل کې باغسوي لکه بصیر بیا چاته چې ازل کې اراده ثابت ده ازل کې باغ مرید وي پیدا کون کې بیا لم يزل د پخوانه ولا يزالو تر اخره پوری بوي عالما عالم بعلمه پخپل علم ازلی سرا والعلم علم صفه له في الازل صفت د ازل نه د صفت د اي في القديم د پخوانه وقادرا د قادر د بقدرته پخپل قدرت سرا والقدرت قدرت صفه له في الازل صفت د پازل کې ومتکلما بكلامه او متکلم د خبرې کوون کې د په خبرو کو خپل سرا والکلام کلام نفسي صفت له فی الازل صفت د د پارا په ازل کې د پخوانا وخالقا بتخلیقه خالق دی ګور ماتوریدی دی کنه صفات فعلیه ورته اغم قدیم ثابت دی وخالقا بتخلیقه او خالق دی په خپل تخلیق سره
والتخلیق و تخلیق صفت له فی الازل دا صفت دی دلرا په ازل کې فاعلا بفعله والفعل صفت له فی الازل لیکي بس سبا حساب کو مع الجماعه التبلیغیه تبلیغیانو سره بدل ته پوره حساب کو اللهم صل علی محمد نانو رمضان تواله کنه دا غوډم رانه 130 روپے دی کا څنګه